منار اسلامي رادیو د نړۍ په کچه په دینی او اخلاقی برخه کې د زده کړې تر ټولو غوره دقیقه او اسانه لار 931 په اولنی پیغام کې یو کس پوښتنه کړې چې زنانه نپلی روجې نشي په دې کې میاشتنی بیماری راشي نو دغه نپلی روجه به بیا راګرځوي کنه مانه نپلی روجه نیولې ده په دې کې بیماری رااله چې روجه ماته شوله نو دغه روجه راګرځول په بیا لازمي دي کنه جواب دا چې لازمي نه دي بلکې کله که چا نپلی روجه نیولې او روجه وخړله نو هم بیرته په قضا لازمي نه ده حدیث کې راځي رسول سلام فرمایي چا چې نپلی روجه نیولې ده د خپل ځان امیر دی خوخه که روجه سر ته رسي هم خدوله او کوي خوړله هم د خپل ځان امیر دی نو که چا نپلی روجه نیولې او دا شان عذر پیښ شوی ماته کړه ګناهګار هم نه دی او دا غیر اړول په هم لازمي نه دي مګر هله کله که په ځان باندې نظر کړي چې دا به زه خامخا کومه نو که نظر کړی به قضا لازمي ده دا به پوښتنه کوي چې څوک په مانځه کې ولاړی څوک په سلام واچي او دا په ځړه کې جواب ورکړي مونږ پاسې دی کنه نو جواب دا چې په خله باندې خبرې ونه کې په خله وعلیکم السلام وته نه وای او یوازې په ځړه کې یا د ګوتو اشاره ته وکړي نو په دې صداغي مونږ پاسې دی نه بلکې د ظاهري سلام چې په خله باندې السلام علیکم ویل دي پاغه سره پاسې دیږي ځکه دا خبرې دی د دینه من راغلی ده چې څوک مانځه کې خبرې نه کوي خو پزړه کې څه تیریږي نو پزړه کې شیطان ډېر وسوسه ته انسان پزړه کې ډېر خبر راځي دغه نه یو دغه نه دا چې د پزړه کې ته وعلیکم السلام یو خو خله په نو خزوله نو په دې صداغي مونږ پاسې دیږي نه خو دې سره سره مونږ کوون کې پکاري چې مانځه ته متوجي او نور یو څو بل څه ته متوجي نه یو چا چې سلام واچو کله چې مونږ خلاص کړه دغه نه وروسته وعلیکم السلام ته وای او یا په مانځه کې په داس باندې او ته اشاره هم کولې شي دا به پوښتنه کوي چې بچي مریضانی وسی رسیږي چې دغه معالجه وکي خو علاج نه کوي و چې همدس بخشي ګناګار ده کنه نو جواب دا چې څوک بچی لري نو د خپل وسه مطابق دغه نفقه او خرچه استوګنځي دا رنګ نفقه جامه او دا رنګ کمریزانی په دی باندې تداوی په مور پلار باندې یا څوک چې ولي چې وس لري نو پاغه باندې لازمي ده خو کله کله دا که تل شان مریض شواره 4 ورځې به نو نه مریضتیا تر مریضتیا فرق لري کله که سخته مریضتیا او معالجه ته ضرورت لري نو په کار چې هغه وکړي کوي نه کله دا پاغه سه ګناګار بل کیږي ځکه دا دغه نه متولی او مسؤل دی او متولی او مسؤل په کار چې هغه کم واکه اختیار چې ته ورکړل شوی دی هغه استعمال کوي دغه نه ګټه واخلي خو ځنه د سيزونه چې همیشه یا زکام او یا ټوخه یو څه نو په دې کې دا لازمي نه چې هر ورځ دې هغه دوايي ته روان کړي بلکې د حالاتو مطابق کله کمارسته سختي او تداوی ته ضرورت لري نو په کار چې تداوی کې به وس رسیږي او نه کوي نو په دې سره هغه ګناګار شمارل کیږي ځکه چې دا دغه نه مسؤل دی چې دغه قسم خدمت وکړي دا به پوښتنه کوي څوک چې په الله العواب کې مصروف کیږي یو څو بل څه کار کوي په دې کې ځان مصروف یو د کور نه حالات او نظام هم نه خبري په دې باندې څومره حقوق برکړل شوې دي نو جواب دا چې ځین انسانان چې په یو کار لو سیو بل شپسي زی د خپل کورنۍ یا څوک چې دا دغه مشر دغه د حالات او نظام خبرینه دغه د مسولیت یا دغه حقوق ادا کینه او دا شان په الله العبد کې وخت لري نو دا مسؤل دی رسول الله فرمای کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته ار یو کس په تاسو کې راعي دی مشر دی دغه نه به خپل مسولیت په اړه کې پوښتنه کیږي نو به زی وخت راول یو دغه باسکار دی د قیامت ورځ باندې یو انسان دغه د عمر مبارک ته پوښتنه کیږي چې رسول الله فرمای د قیامت ورځ باندې به انسان په خیر خپل ځای نه خزيږي تر څو چې د څلور خبرو ته پوښتنه نه شوي یو دغه کې عمر دی چې عمر د پڅ کې مصرف کړو نو عمر هغه چې ډیر قیمتي دی هغه په الله العبو په بيبيزي سونو فاسقيسو هغه باندې مصرفول په کار نه دي بلکې دغه نه ګټه غسل چې دنیوي کار چې حلال کاری یا د آخرت لپاره ګټه غسل ته په کار دي نو کله څوک چې په دغه شان چیزونو کې مصروف وي بل طرف ته چې پاغه باندې حقوق دي دا غیم پروانه ساتي نو دا ګناګار دی یو طرف ته درو جرم دی چې نیکارونه ک عمر هغه ورکړي او هغه به زه مسله کو د الله شکر پیدا نه ک بل طرف ته نور حقوق هم ځای کړی دي دا ور پوښتنه کوي چې جمع ولاړی په دې کې چې شک پیدا شي چې زما د سه مخیمات شوی په دې ګمان کې یم دا شان مونږ خلاص شي دغه مونږ صحیح دی کنه نو جواب دا کله چې څوک منځ باندې ودرېده او دا چې مخکې او د سمات شو نو کله که دې انسان دا چې دا ته پته چې د او د سمات شو خو به ګمان چې ما د سکله کنه دی کله نو دا روسانه ګمان دی او مخکې دا یقین چې د سمات شو دی نو په دې صورت کې دې په جمع کې ودرېده جایز نه دي چې جمع کې ودرېږي بلکې دا نه شونه پس شي او د سیو کې ځکه مخکنی چیز چې یقیني دی چې هغه به د سیو او روسه دا په او داس کې شک کوي
نو په شک سره یقین د منځ نه ځي. خو کله کده سي چې د یقیني او د سکره وو او د علم چې ما او د سکله ده خو روسته شک پیدا شي چې راځو خو به د شو نه ما نو بیا په دې صورت کې دغه د منځ کامل کی او په دغه شکونه سره د منځ نه وځي ځکه یقینا چې هغه او دسته په ګمانونو سره هغه ماتيږي نه کله چې یقین حاصل کړي نه. یو د رسول سلام فرمای کله کله د انسان په منځ کې ولاړی او شیطان راشي او ته چې تبه او داس شولې نو دا انسان د منځ نه واپس کیږي نه تر دې پورې چې څه به محسوس کړي نه چې هوا ته خارج شلو به محسوس کی او یا دا چې आवाज اوري چې هغه او داس ماتون کې आवाज نو معنا کم څه یقیني ده په یقین باندې عمل کول او شک ته قتل پکار نه دي. دا ور پښتنه کوي کم خلک چې ګيري کوي او ځنې خلک چې هغه ته قسم رنگونه یا نخرې پکې په ګناه کې یو شان طریقې فرق لري. نو جواب دا چې ګیره خور حرام کار دی. رسول سلام د ګیرې لنډولو کمولو نه منع کړی دا. دای فرمایلی دی چې د مشرکانو د مجوس مخالفت وکړي هغه بریتان غټي او ګیرې خړی نو پیغمبر سم فرمای تاسو ګیرې غټه کوي او بریتان واړه کوي. بل طرف ته ګیرې نه چې انسانان کله یو شان یو طرف غوڅ کړي چاته طرفونه غوڅ کړي او چا د مخ یو طرف خرولې بل طرف خرولې او څلګ شانې پرخي دا ټول ګناونه دي. د دې حدیث نه ټول خلاف دي چې پیغمبر سم فرمایي چې او پیر اللوحه ګیره هغه چغټه کوي. خو یو ک رنگونه ورکول ګیروتای نو رنگ ورکول چې کړه د چا ګیره سپینه شوی یا د سری ختی سپین شوی د خالص توکتو رنگ نه علاوه ک نور رنگ ورکي نو به دا سنت طریقه ده. خالص توکتو رنگ دا غینه به شریعت کې منه راغلی. د حدیث کې راځي رسول فرمای يهود او نصارا چې لا يسبغون په خالفوهم هغه سپین سره یا ګیره ختی سپین شوی هغه ته رنگ نور کوي تاسو دا غي مخالفت وکي. د دې وجه رسول سلام دغه په سر یا ګیره کې لږ جن د ختی سپین شوی چې د شمیرو خدای سره د بخاری حدیث عبد الله بن عمر پمای چې پیغمبر سلام یو سپیر لوحیته هغه بغیرته زهر رنگ ورکاو. نو دغه رنگونه څه ممنوع نه دي صرف خالص توکتو رنگ ممنوع ده. خدای سره د ګیره یو طرف خرول بل طرف خرول او څه زینې پر خودله نو دا هم د حدیث مخالفت ده چې پیغمبر سلام فرمایي چې و پیر اللحه د پیغمبر سلام امر ده او ګیره خرول حرام ګرځولې دي. دا بل پښتنه کوي چې څوک یو کس ته پناه خبرتیا کړي او داغه پیسې چې د خنګرو نخکتی دي دیم تر تبل انسان خبر دی چې پیسې د خنګرو نخته کول ګناه ده او داغه سره کوي نو دا دوه په ګناه کې برابر دي. نو جواب دا چې د پیال د ګناه کې برابر دي. خو بل طرف ته چې یو کس دی چې هغه جاهل دی نو جهل داغه لپاره عذر دی او دا بل انسان چې عالم دی او د علم سره ګناه کوي نو دوه په ګناه کې برابر نه دي. دغه انسان چې خبر شوی دی چې د پیسې د خنګرو نخته کول ګناه ده ګناه کبیره ده چې پیغمبر سم فرمایي چې ما اسفر من الازار من الكعبين ففينا كما جامه چې د خنګرو نخته یې غفور کی نو چې هغه د علم حاصل شوی دی او بل انسان چې هغه ته علم نه حاصل شوی نو هغه بل انسان په ګمان دا کوي چې دا به جایزي او په شریعت کې به تمام نه نو هغه لپاره جهل یو قسم عذر ده په کار چې هغه ته بیان وکړي شي. خدای انسان غړ ګناګار دی چې هغه ته علم حاصل شوی دی د پیغمبر سم حدیث ته حاصل شوی دا هغه سره په پروانه ساتي د دې ګناه دا غینه غټه ده. دا بل پښتنه کوي چې څوک چا پیسې ورکړي چې دا پلان کې کار په دې روپو باندې وکړه کار مو ته مشخص کی او دا په قسم کارو کې خزانه پیسې پاتې شي نو دغه پیسې په خپل شخصي کار کې استعمالول شي چې خپل ځان لپاره استعمال کی. جواب دا چې نه دغه د بل چا ملک دی هغه چې څنګه امر کړی دی په هغه طریقه باندې مصرف اول کله کې اضافه شولې بیرته هغه ته ویو چې دا پیسې ستا باقی پاتې شوې دي په دې باندې څه وکم ځکه ته دا غین طرف نه وکیلی او دغه پیسې ته درکړې نه دي بلکې په کوم چیز چې ته وکیل ټاکلی چې دا په هغه باندې مصرف کړو په هغه باندې مصرف کا کله که زیاتې ته پاتې شولې نو دا د مالک ملک دی بیرته مالک ته ویو چې دومره پیسې پاتې شوې دي که هغه بیا ته وبخلې د حلال دي او کدا د نبرته واپس واغسه داغه حق ده او کې ته چې ما شانکار په نورو کنو شانکار په نورو کې خدا چې پیسې پاتې شوې دی ته داغه د علم په غیر په خپل شخصي ګټه راولي نو ستاسو لپاره شخصاني درکړی نه دي نو دغه د پردې مال ده ستاسو لپاره شخصي استعمالول جایز نه دي. دا به پښتنه کوي چې بانکونو کې ځینې حسابات دي چې هغه پیسې پناخلي پیسې وسکه په هغه باندې ګټه تعالی نه درکړي نو دا خو په سود کې نشمارل کیږي. نو جواب چې بانکونو کې چې خلک پیسې دي نو زنه خو بده باندې چې مثلا 1 لک روپۍ د کې خودلې تعالی په میاشت یا په کال کې مثلا 15 روپۍ ګټه درکړي دا خو سود دی په اتفاق د علماء سره ناجایز دي. ځنه بانکونو کې د صندوقان ساتلې دي چې پاغه کې ودیعه او توای چې ستا پیسې د امانت مونږ کې خودلې شولې او ته چې کله راځي بیرته غستل شي نو دغه ودیعه چې دا چې ته امانت کې خودلې دي خو هغه د امانت په شکل باندې پرې دي نه تعالی ګټه اندر کوي
خو ته وایي چې ستا دومره پیسې موږ سره دي خو دغه پیسې چې دي کله کله هغه د دغه صندوق نه راړي خپل تجارتونه پې کوي نو کله که هغې پې تجارتونه کوي نو دې ځای کې نه ودیعه یا امانت معنا د مال چې تا ایښی واخیسته په شکل د امانت و خو کله چې هغې راواغست او تجارت یې پې وکړه نو د امانت نه خارج شو ووته او ضمانت ته منتقل شو بیا دا خلک دغه پیسو ضامنین دي معنا که دغه پیسې افت سماوي راغی اور ولګېد بل څه په هغې کې وسوځېدلې نو دا ستا په هغې باندې حق دی ځکه د امانت د شکل نه وتلي دي خو بل طرف ته چې دا خلک دغه پیسې مصرفوي نو کله که د سود کارونه پې کوي نو دغه شانې د سودي بینکونو سره بیا دغه پیسې کېښودل جایز نه دي ځکه جایز نه دي چې په دې کې د هغې سره په سود کارونو کې مرسته او کومک کول دي او الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي چې وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان تاسو د نیکۍ په کار کې یو بل سره کومک مرسته وکړئ او د ګناه په کارونو کې یو بل سره کومک او مرسته مه کوئ خو کله که دا خلک پې جایز تجارت کوي نو که به استعمال کړي هغې ضامن ګرځېدلي دي او که تاسو هغه پیسې کېښودلې چې تا بېرته خپل رأس المال درکوي نو په دې کې بیا ګناه نشته دی خو د هغې دغه تصرف چې وکړه د امانت نه ضمانت ته نقل شه خو چې حرام کارونه پې بیا نه کوي او بیا تا له هماغه پیسې چې تا څونه ایښي دي هغه درکوي نو د امانت نه مسله ضمانت ته وتلې ده خو معنا نوره ګناه پکې نشته دی که کېښودې پروا نه کوي دا به ورپوښتنه کوي چې یو شخص یو سړی دی غریب دی مزدوري هم کوي د خلکو پې قرضونه هم دي او دغه پیسې چې وټي هغه هم په قرضونو کې نه ورکوي او دارنګې بې ځایه دغه کارونه کوي وایي دې سړي ته څه پکار دي نو دې سړي ته واز او نصیحت پکار دی چې قرضونه دي یو طرف ته چې پیسې وګټي د پردي قرضونه پې خلاصوي نه څه پیسې وګټي په هغې باندې نور داسې عبث کارونه کوي نو دا شخص هغې ته واز او نصیحت چې قرض چې دی کله چې انسان مړ شي نو ګوره قرض چاته معاف کېږي نه حدیث کې رضی الله عنه فرمایي کله که څوک شهید شه هغه جنت ته ځي خو ځینې صحابو دا خبره واورېدله یو صحابي راځي پیغمبر صاحب که زه شهید شم چېرته م ته به جنت کې نو روان شه په دې کې پیغمبر صاحب بېرته را وګرځوه وایي نه که د چا باندې قرض هغه ته نه معاف کېږي نو معنا دا چې په چا باندې قرض وي هغه د جنت دروازې هغې ته بند وي تر څو پورې چې دا قرض خلاص کړی نه نو دغه انسان چې د خلکو قرضونه اخلي بیا ادا کوي نه دا مماثل دی دغه شانې سړي باندې پابندي لګول پکار دي او د قضا د اختیار شته دی چې دا شانې شخص باندې حجر ورګي چې څوک به د هغې نه څه اخلي نه څه به ورکوي نه په دې خاطر باندې چې د پردي قرضونه خلاصوي نه او څه چې ولګېټي هغه هم په عبثو مصرفوي نو دا سړی رشید نه دی سفیح دی قمقل دی په قمقل سړي باندې پابندي لګول پکار دي چې قضا په هغې باندې پابندي ولګوي د هغې څه څوک اخیستل او خرڅول نه کوي او په دې طریقه باندې دغه انسان بېرته دې نتیجې ته راشي چې په جایزه طریقه باندې او داسې کارونه چې د هغې پې ګټئ او د پردی مال قرض وګڼي او د هغې د خلاصولو کوشش وکړي دا بل پوښتنه کوي چې سرتور سر ګرځېدل په کور کې یا نارینه یا زنانه چې په کور کې سرتور سر ګرځي جایز یې که نه نو جواب دا دی که سرتور سر نارینه په کور کې ګرځي پروا نشته دی ځکه د هغې سر عورت نه دی چې عورت نه دی نو که ښکاره هم ګناهګار نه دی هر چې زنانه ده نو زنانه که کور کې سرتوره ګرځي نو کله که پردي خلک موجود دي نو محرم یې نه نو بیا د دې له سرتور سر ګرځېدل ګناه دي ځکه د زنانه یخته سر عورت دی او عورت ښکاره کول نامحرمو ته ګناه ده خو کله که مثلا د زنانه خاوند یا ورونه یا پلار یا بچو د هغې په مخ کې سر ښکاره که نو په دې څه ګناهګاران ده ځکه د هغې نه د هغې سر عورت نه دی نو خلاصه دا چې زنانه کله که په کور کې محرم وي او هغوی ته سر ښکاره شي پروا نشته دی خو کله که غیر محرم موجود وي او هغې ته هم د دې سر ښکاری او سرتوره ګرځي نو دا به یې په دې څه ګناهګاره ده ځکه عورت یې ښکاره کو د عورت ښکاره کول چې دی هغه ګناه ده دا بل پوښتنه کوي چې ماشومه جینۍ کوچنۍ جینۍ جومات ته بوله او د ځان سره په سب کې ودروله باک لري که نه لري نو یو که ماشومان جینکۍ څوک جومات ته بوځي نو دا پروا نه لري د رسول سلام لور امامه د زینب رضی الله عنها لور او یو ځل رسول سلام په هغې کې ځان ساغسې وه جومات ته ننوته او په جمع مانځه باندې ودرېده او دغه ماشومه جینۍ په غېږ کې وه کله چې رکوع ته راکته کېده هغه کېنوله رکوع سجدې وکړه او بیا چې نور مانځه کې ودرېده بیا یې په غېږ کې نیولې وه نو دا پروا نه کوي خو د ځان سره په سب کې ودروله هغه مناسب نه دي پکار چې یو څڼې ته کېنولی شي یا دغه چې مثلا وړه ماشومه ده سړي په غېږ کې نیولې پروا نه کوي خو دا چې په سب کې ودرولی شي نو معنا دا ده چې جینکو چې کله په سب کې ودرېدلی شي د هغې مونځ د سړو سره په یو سب کې مناسب نه دی بلکې د زنانو به ځان ته سب کې ودرېږي او د سړو سره په یو سب کې ودرېږي نه کله چې په دې خاطر ودرولی شي چې دا مونځ کوي په سب کې یو ځای ودرولی شي دا ښه نه دي بلکې هغې دې ځان ته ودرولی شي یا دې څڼې ته کړی شي وروسته دې یا ودرولی شي دا بل پوښتنه کوي عبدالرؤف وروره چې څوک همیشه دپاره سود خوري او چاته دعوت ورکړي د ډوډۍ چې راشه ما سره ډوډۍ وخوره نو هغې سره ډوډۍ خوړل جایز دی که نه نو جواب دی چې څوک سود کوي
نو معنا چې سود کوي نو د سود نه علاوه هغه به نور پیسې هم لري، ځکه سود چې د یوازې د سود پیسې نه دي، بلکې څوک چې سود کوي هغه خپله سرمایه او پانګه لري یا څه نور کارونه هم لري. خو معنا انسان چې یو طرف ته تعامل په سود سره کوي، خو نور طرف ته خپلې پیسې چې پلار نیکه ته پاتې دي یا نورې ګټلې دي یا ځینې نورو طریقو باندې حاصل شوي دي چې هغه هم لري. نو په دې حالت کې چې هغه معین د سود پیسې راغسي نه، چې هغه معین د سود پیسې راوخلو طرف یې ورکړي او داسې عام چې پخکري دي او دا چې د هغه په مال کې نور حلالې پیسې هم ډېرې دي، نو په دې صورت کې د هغې دعوت که څوک قبول کړي ډوډۍ وخوري په دې څه ګناهګار نه دی. ځکه رسول سلام هغې د یهودیانو دعوت قبول کړی دی او یهودیانو خیبر کې یهودیانو یا په مدینه کې چې یهودیانو د سود تعامل کاوه، په هغې باک نه ګاڼه او د هغې سره رسول سلام د هغې دعوت قبول کړی دی. نو چې قبول کړی دی نو دې معنی دا ده چې مسلمانه په کار نه دي چې یو سړی چې د هغې یو عمل ناروا یو دا ټول هغې ته داسې وایي چې دا ستا ټول هر څه نه حرام دي او یا دې پوښتنه وکړي چې دا موږ له ډوډۍ پخ کړې ده، دا د کوم ځای نه پخ کړې ده، دا د کوم ځای نه ګټلې ده، نه بلکې د مسلمان عام کار په ښه باندې حمل کوله او دا چې ډېر پوښتنې نه کول دې باره کې، بلکې همدا دین اسلام دی او په دې سره ژوند تنګېږي، د ژوند تېرولو طریقې تنګېږي چې سړی هر وخت کې پوښتنه کوي چې دا اوبه د کوم ځای نه راوړئ، د بل چا نه خو به یې نه راوړي او دا ډوډۍ د کوم ځای نه اخیستلې ده، نن دې مزدوري څرنګه وکړه. شرعاً حکم دا دی چې انسان د نیکانو خلکو د هغې طعام وخوري، کله چې ښه حلالي هغه شان خوراک وکړي، د مشتبهاتو نه ځان ساتل هم ښه دي. د ابو پوښتنه کوي چې ځینې مشران خلک داسې وایي چې مانځه کې غاړه تازه کول په دې سره مونځ خرابېږي، نو یا رښتیا مونځ فاسدېږي که نه؟ نو جواب دا دی چې غاړه تازه کول په مانځه کې یو ضرورت یو په غیر ضرورت نه دي، نو په غیر ضرورت نه په مانځه کې غاړه تازه کول هغه ښې نه دي. خو کله که سړی په مانځه کې ولاړ یو ضرورت پیښ شه، مثلا مړی بنده شوی تلاوت نشي کولی یا امام د قرات په زور سره وایي او د هغې اواز بندېږي الله اکبر چې هغه وروسته خلک نه اوري، نو په دې ځای کې که دا غاړه تازه کړي چې مړی ازاده شي دا پروا نه کوي. خو بیا ورسره دا تاکید هم پکار دی، د فقهاو چې ویلي دي چې غاړه تازه کول نو هغه وایي داسې چې حروف ولري چې خبرې ورته ویل کېدی شي، معنا غاړه داسې تازه کړي چې ظاهري د هغې نه خبرې معلومېږي چې خبرې وکړي چې حروف ولري، نو دا شان غاړه تازه کول ځکه بیا دا کلام یا خبرې شمارېږي، په مانځه په داخل کې خبرې کول منع دي، مونځ ماتېږي. خو چې خبرې نه نو دا شان غاړه تازه کوله دا څه پروا نه کوي، په دې سره مونځ پاسېدېږي نه، ځکه انسان معذور دی، ځینې کې د عذر د وجې نه چې مړی بنده شوی ده او غاړه تازه کړه دا د هغې دپاره عذر دی، په دې سره په مانځه کې څه فرق نه راځي. صدیق الله پوښتنه کوي چې یو سړی بل سړي ته 1,00,000 روپۍ ورکړي او ته وایي چې 15 میاشتې دا ستا ته قرض شولې، په دې باندې خپل کاروبار یې څه وکړه، خو بیا 15 میاشتې پس بیا 1,00,000 روپۍ ما ته قرض راکړې د 15 میاشتو لپاره، نو دا معامله خو به سود نه شمارل کېږي. نو جواب دا چې دلته یو خو قرض په قرض پورې وتړله داخله دي، ځکه قرض کې تبرع احسان مقصد دی چې هغې شرط ونه لګوي. خو د هغې سره که دا وتوي چې ما له قرض راکړه زه بیا تا له قرض درکړم، نو قرض چې دی یو بل سره تبرع احسان دی، په مقابل کې زیاتې څیز اخیستل جایز نه دي، حرام دي، سود ګرځي. چې د قرض په طریقه باندې نو پروا نشته دی، خو یو بل سره تړل دا ظاهري ښه نه دي، ځکه په قرض کې د بندګانو سره احسان مقصود دی او کله چې تا بیرته د هغې په قرض پسې وتړله نو معنی دا چې احسان دی مقصود نه، بلکې په مقابل کې د هغې نه بیرته عوض غواړي، نو دا یو ظاهري د دنیا ګټه چې بیرته د هغې نه مقابل کې ګټه کې دا یو ظاهري ښه نیت نه دی. خو دې سره چې قرض او د قرض په نوم باندې قرض ورکول کېږي، بیرته قرض ته درکول کېږي، نو قرض کې هم اجر او ثواب شته دی. کله چې انسان د مسکینانو غریبانانو او داسې خلکو ته چې ضرورت لري هغې ته قرض ورکوي، نو دا داسې ده لکه دغه مال چې د نیمایي صدقه کوي. دا به پوښتنه کوي چې څوک د خینې سره په داسې ځای کې خبرې وکړي چې نور خلک نه وي، ځان ته ځای کې هغې خبرې وکړي او دا دغه یو شان عادت غونډه کړي، دا به ګناه که نه؟ نو جواب دا دی چې خینه محرمه نه ده، نو خینه ده او که د ترو لور ده او که د ماما لور ده او که وراندار ده او که دې غونډه کې نور راواخله، دغه زنانه چې محرمه نه وي همیشه دپاره په انسان باندې حرامه نه وي، نو د هغې څخه خبرې کول په ځان ته ځای کې ځان ته کېدل او د هغې څخه خبرې کوله دا ښه کار نه دی، بلکې شریعت دا که کله ضرورت وي د ضرورت په بنا باندې د چا نه چې غواړي خبرې وسه وکړي زنانو سره دا پروا نه کوي، لکه الله تعالی د رسول صلی الله علیه وسلم د بیان مبارک کې فرمایي چې وایي اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، یا مسلمانانو که چېرته سامان د سودا د چیشو باره کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس کوئ د پردې نه خو د هغې نه پوښتنه وکړه، نو دغه پوښتنه چې چا باره کې پوښتنه کوي یو څه مسله ده یو خبر دی هغه کور ته راشي او دروازه وي یا زنانه دننه وي هغې ته سوال او جواب وشي دا پروا نه کوي. خو دې نه علاوه نورې خبرې کوله او بیا ځان ته ځای کې چې زنانه سره ځان ته ځای کې او د هغې سره خبرې کول دي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو سړی د زنانه سره ځان ته ځای کې کېږي نه، دغه زنانه چې د هغې محرمه نه ده
دا غي ځان ته ذکر کیږي نه مګر دریم کس شیطان دی او به بل طرف ته دا شانزنه خبره چې دا غي نه غټ پیتنه ولاړیږي او ظاهری هم دا چې نډیر خلکو دغه وجه نډیر فسادونه ولاړ شوې دي نو دا خینې سزان ته ذکر کېدل او دا غي صدا خبرې کوله دا پیتنه او ګناه ده هغه په کار نه دی او مناسب نه دی دا بل ورو پښتنه کوي چې یو مولوی صاحب دی ګیره توري او زه نور بد عملم کوي مونږ پسې کی کنه نو جواب مخکې ذکر شول چې ګیره ته رنگ ورکول په چې خالص دکتور نه دا جایز دی بلکې سنت طریقه ده خو خالص دکتور رنگ نه پیغمبر سلام منع کړی ده چې پیغمبر سلام فرمای وجنبوا سواده د ابوبکر جنو پلار چې مکه پاته شله هغه را وسره پیغمبر سلام تر سره تک سپینو نو پیغمبر سلام چې دې ته قسم رنگ ورکي خو خالص تور نه وساتي نو خالص تور نه منه د دین علاوه نور څو رنگونه ورکول کیږي نو هغه سنت طریقه ده پیغمبر سلام خپل سره ګیره ته رنگ ورکړي او زړه غونته کې رنگ نو دا جایز کار دی او سنت کار دی ثواب پکې شته دی خو خالص دکتور چې دی هغه ګناه ده دغه نه د مسلمان ځان وساتي به یو انسان کاغه امیر کومولا دی چې ګناه کوي خو چې هغه عمل د کوپر نه نو کله هغه منځوکه او چاپ سروسته منځوکه نو هغه په منځ کېږي ځکه چې نارینه دی او مسلمان دی نو کله چې نارینه مسلمانی نو چې ځان له مون صحیح دی نو چې چاله منځور کا هغه تم صحیح ده معنا په پاسه پسې جمع هم صحیح ده خو امام مقرر کول د شان اشخاص مناسب نه دي بلکې امام څوک مقرر کول پکار دي پیغمبر سم فرمایي القوم اقرب لکتاب الله څوک چې د قران کریم ډیر قاری په قران باندې خپويږي او په دې څوک چې په سنتو د رسول سم په حدیث باندې خپيږي او به درجه دي به په دې کې چې څوک مشري نو په دغه طریقه باندې چې څوک ډیر وره پرهیزګار په دین باندې خپوي عمل او علم برابرۍ همدا شان کسان مخې کوله نیکان خلک امامان جوړوله چې الله فرمایي چې وجعلنا للمتقین اماما د مؤمنان دعا ده چې رب د متقین خلکو امام ګرځي نو معنا چې خلک متقین دي نو سره به په درجه ولا باندې متقی نو دا شان کسان امامان مقرر کول پکار دي او فاسقان فاجران امامان مقرر کول پکار نه دي خدای سره کدا شان کس مخ شو چاپ جمع وکړه نو جمع سیده پروانه کوي دا ورور بل پښتنه کوي چې وزنانه چې لور شوی ده د خاوند لور وشوله به دا خاوند مرشه او لوري په نکاح سره واغسره زوی وشه نو به د مخکنی خاوند نه چې دا دوه ورونه دي د مخکنی خاوند لور شوی د روسنی خاوند زوی وشه دغه ترمن نکاح جایزه جواب نه دا خور ده دا لکه جنې چې دی دا لکه جنې دوه خويند ورونه دي ځکه اخوته بلکې څلور قسم باندې ده چې داغه ترمن نکاح چې جایز نه ده یو دا چې مور او پلار دوه د ماشومان یوي نو دا خويند ورونه دغه ته اشقا ویل کېدي شي نو دغه ترمن هم نکاح جایز نه ده دویم چې دا علاتی دي علات هغه دا چې مېندې جدا جدا او پلرونه یوي مثلا د مېرانې بچي نو دا هم ورونه دي خويندې دغه هم نکاح جایز نه ده او درې اخیاپی دي اخیاپی دا چې مور کې شریکي پلرونه جدا جدا نو دغه اخیاپی دي لکه دا وسنه صورت چې ورور ذکر کړی دی دا ورور او خور چې د اخیاپی ورونه دي د ترمن نکاح هم حرام ده او څلورم د رضاعت نه چې د چا ستیر او درې نو د رضاعت هغه قوت د رضاعت ده نو د کسان ترمن نکاح نه کیږي دغه ورونه دي خويند ورونه دي د خويند ورونه ترمنځ نکاح نه کیږي دا ورو پښتنه کې پیغام لري چې دوه کسان دي یو بل ته و چې زما زیو شو کستادورو شو دونه به یو بل ته ورکو او همدا شان وشوله ماشومان بچی لورو زوی چې داغه د پاره چې ماشومان پیدا شوی دی هغه یو بل ته ورکلو به چې غرشي دغه بچی غواړي چې دغه نکاح پس کې ماته کی نو کولای شي نو جواب دا دی چې یو خو په دې طریقه باندې د خلکو عادتونه چې وادونه کړی دی بچی لا شوی نه یو بل صدا واده کوله نو دا ډیره د پیتنې پاغه باندې ولاړیږي ډیر فسادونه ته جوړیږي د مخینه دا کار کول پکار نه دي بلکې چې بچی پیدا شي هغه عاقلین بالغین به د بچو لپاره خزینه کتله دا دغه حق دی خو که دا کار کړی یو پیدا شولو دغه عقد کړی ماشومانونو مور لرونه چې دغه والین دي نو کاغې له نکاح تړلی نو دغه نکاح حسابيږي خو کله که غر شولو نو که جینې نه غختله نو هغه خلا کول شي چې خاوند ته و چې څومره مہر چې ستا باندې مقرر وغه ته ته پاتې یو ما پرېدا دې ته خلا وای نو دا هم جایز ده چې هغه پر ضمانت سره دغه یو طریقه ده او دویم طرف ته کاله کې نه غواړي نو دغه لپاره طریقه د خلاصون ده چې طلاق کې طلاق ورکیو ما سمر خمر چې مقرر کړي هغه د اخذ او کوم مقرر کړي نه نو هغه ته یو پیدا غونته کې ورکی هغه دغه شوله یو جوړه جامع ک چپړم پړ و غیره د څه چیز ورکی او نور پرې په مخه دی خي سلامي سلامي لقوم كرام بدوا في الظلام
بدر التمام.